سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا دورہ تفسیر 2020 یولسم درس تے او دا درسونه د سورتونو خلاصې نه مخکې تقریب الافهام لپاره دي. نهم لسم درس کې څه خبرې مبهمې پاتې شلې، یو خو به هغه خبرې لږ ونې وضاحت کوو چې اشکال پاتې نشي. دویم په دې یولسم درس کې به تشکیلات کوو. مستشرقینو د فتنې یو ډېره لویه چپه د خاورې ته هغه نورو چپو سره چې کوم د لامذهبیت په نوم باندې دي یو مذهبي چپه یې را داخله کړه او ډېر په زور سره یې داخله کړه او مغرب هغه لوی فرعون دا خبره وکړه چې مالا د مولا اسلام نه دی پکار، مالا د صوفي اسلام پکار دی. دا د ورلد آرډر یا د ګلوبلایزیشن تحت دا خبره هغه وکړه چې مالا د مولا اسلام او دې ته هغه یو خاص خبرې ته یو خاص مولیانو ته اشاره وکړه چې کوم هغه په خلاف قیام کوي، کوم چې بلا واسطه یا بل واسطه د هغې په ترخونو کې ننوتي دي، هغه خو د هغه خپل خلق دی. کم خلق چې په میدان کې مزاحمت کې ولاړ دي هغه وی چې د دغه مولیانو اسلام مالا نه دی پکار، مالا د صوفیانو اسلام پکار دی. نو زمونږ دا خاوره اوس وخت دې وخت کې د تصوف په جهان کې یو جوش وي، لیکن دا تصوف نه نقشبندی دی، نه قادری دی، نه چشتی دی او نه سهروردی دی. دا کلیسائی تصوف دی. ماشومان جات کې خلیفګان جوړیږي، بیا مخکې خلافت تقسیمي، داسې فارمی چرګانې د ځان نه جوړ کړي دي، مصنوعي پیران. انا لله و انا الیه راجعون. منګه هغه نور خلق بدنامو چې دو دا کار کوي، اوس دیوبندیانو دا کار شروع کړ دی، لس قدمه د هغو نه مخکې راله. دا یو ډېره لویه فتنه دلته کې را داخله شله او تباهي جوړه کړه. بیا زموږ په دې خلافت باطنه کې هم داسې لاسې وردن نه کړه، خپل ایجنټان سرمایداران را دن نه کړه د تحفظ مال لپاره او د دو دا مالونه چې د مغرب په بینکونو کې پراته دي د هغې تحفظ لپاره هغو زموږ خلافت باطنه نظام هم ګډوډ کړه. نظام الدین نه دا خلق کټ کړه، مرکز خلافت باطنه نظام الدین نه دا خلق کټ کړه. دا هم یو ډېره لویه حادثه وشله. شیخ الاسلام ابن تیمیه ډېر لوی انسان دی رحمه الله. موږ شیخ صاحب درس په کتابونو کې هغه ډېر احترام سره نوم اخلي، حنبلي دی، لیکن د هغه ډېر زیات تفردات دي. د هغه لپاره اول په دې خاوره کې میدان سازي وشله، ذهن سازي وشله، اقصای هند نه راواله تر ماوراءالنهر پورې، او د دعوت او د عزیمت هغه امام وګرځاو او وضاحت ونه که په دغه کتابونو کې چې بھئی دا سړی تفردات لري، چرته تفرداتو له دا میدان جوړ نشي.
نو چې بیا ذهن جوړ شو نو د هغې نه وروستو داسې یو یلغار د خاورې ته د خراسان خاورې ته را داخل شو بر صغیر ته چې وی هر څه شیخ الاسلام ابن تیمیه دی او بیا افسوس دا دی چې د شیخ الاسلام هغه باقی خبرې راونه غستلې صرف هغه تفردات یې ولا راواغستله هغه یې مذهب وګرځاو او په صفاتو باندې داسې مخکې ته لاړه چې د زایغین فاما الذین فی قلوبهم زایغون مصداق کسانو داسې لښکرې پیدا شلې او خدای الہ العالمین په دې صفاتو کې داسې ګډ وډ لاړه او افراط او تفریط یې وکړه او د بې ادبۍ او د ګستاخۍ ارتکاب یې وکړه نو داسې نه وه په کار دا کار ندوي وکړه ندوي ډېر نور هم کارونه کړي دي هغه زه نه شمارم هغې لپاره د تانوي صاحب عبارات کافی دی کہ یہ اڑتی ہوئی فاختائیں ہیں ان کا کوئی آشیانہ نہیں ہے اور ندوے نے صرف منشی پیدا کیے ہیں آج تک ندوے نے کوئی مولوی تیار نہیں کیا دای تھانوی صاحب جماعت شیخ الہند هغه صوفی خبرې دي سبحان الله دې زمونږ امام دی په تصوف کې موږ به دا کلیسائی تصوف د حضرت شیخ اشرف علی تھانوی په التکشف فی مهمات التصوف په تله کې بتلو او د مکتوبات مجدد په تله کې بتلو موږ سره تل شته دی ستا تصوف خبرو به موږ اخلو پاتې شله خبره د ترکیه نو ته یې بردګان په خپل ذات کې کېدی شي ښه سړی جذباتی دی او معلومیږي ظاهرا چې ښه سړی دی لیکن هغه چاپیره چې کومه عمله ده کوم هغه مرکزي کسان دي هغه ټول اخوانیان دي او دا قرضوي مشر دی موږ دا خیال دی چې ته یې وردګان دا خبرې کوي چې زه به 2024 پورې یا 22 یا 23 کې به زه د خلافت عالمي اعلان کوم خلافت اسلامیه کېدای شي دغه دوران کې مغرب د استنبول ګډوډ کی او دغه اخوانیانو د لاسه ګډوډ کی لکه جزیرة العرب ګډوډ کړه د په لاسه او د خراسان د په لاس ګډوډ کا دا شیخ چې دلته راغلی او دا شیخ ډېر نیک سړی و د باره کې به ښه نیت ساتئ او د سره چې کوم چاپیره خلکو دا اخوانیان دا ډېر بد خلک وو دا شیخ خراب کړی دغه خلکو دی ما درته ووایي دا د مشاهدې خبرې دي او بیا ته تفصیلات وګوره او اسې افتراګانې او دروغو نه کار مه اخله بې تحقیقه خبرې مه کوئ ښه توبه وباسئ نو دا خو دې غړ نه خبره شله هلته کې د ترکو خبره مې درته وښوده هلته ایران چې دی هلته سنیان هم دي خو ایران ځان له یو جدا سکول دی جدا فلسفه لري او د توسع طلبي یو پروګرام لري یو جدا ځان ته هغه نقشه جوړه کړې ده لکه یهودیانو چې ګریډر اسرائیل یا اسرائیل الکبرا ځان ته برابر کړ دی اسرائیل کبیر نو دارنګ دو هم یو داسې وسیتر اسرائیل ایران جوړ کړ دی دنه د دوست حالات دي هغه موږ ته پته نشته دی په دې اصفهان کې ډېر زیات یهودیان هم موجود دي په لکاو تعداد باندې کله چې دا بخت نصر د خلک قید کړه دی یورشلم نه دغلته راویستل نو بیا وروسته چې ګډوډ کړه نو په دې ګډوډ کې یو غټه طبقه دغلته د اصفهان ته راغله نو هغه تر اوسه یهودیان دي اسلام یې نه دی راوړی نو هغه هم دغلته موجود دي او پاتې شله افغانستان نو په هغې کې دننه خو نجات پرستي د پارسي پښتو خبره لا نه ده ختمه شي هغې کې خو دننه دغه قوم پرستۍ قیسې کې هغه مبتلا شي دي او کافر به مړ شي خو نجات پرستی او قوم پرستی به نه پرېږدي دا یو بل هلته مصیبت دی دا نور چې دي دا خو مونږ ته منافقان ونه ښکارېږي چالاکي کوي منافقت کوي صفا خبره نه کوي داسې یو پروګرام په دې دنیا کې داسې وشه د دې ټولو حالاتو په تناظر کې او دا مستغربینو چې کوم نوی نصاب په دې 16مې صدۍ کې مونږ لپاره جوړ کړه
جدید تعبیر او تشریح د پوره دین اسلام وکړه او مونږ د شروحاتو نه کټ کړو او د خپل د رجال اسناد نه کټ کړو ګډ وډی کړو او په غلطو لارو باندې وخېجولو ته و دې پورې چې اوس را پسې دا جدید کلیسايي تصوف راو منډه او په خلافت باطنه کې راکې هر څه را لې ګډ وډ کړو دا اضطراري شعبو چې دي دا خو د سره نه د دې قابل نه دي چې د دو بحث سړی وکړي یا په دو باندې څه تبصره وکړي نو دا جهادیان یې ځای په ځای بې ځایه مصروف کړه او په تبلیغ کې دننه کشمکش پیدا کړه مدارسو کې دننه هم کشمکش پیدا شو زور لګی چې دا نصاب بدل کړي یعنی په شلمې صدۍ کې چې کم نصاب تیار کړی دی مونږه هغه کېدای دا کم تاسو دا زوړ نصاب و د 19مې صدۍ د 13مې صدۍ دا پرېږدی مولا نظام الدین غلط سړی دی دا درس نظامی غلط نصاب دی مونږ خلاف قیام درس نظامی کړ دی مونږ له داسې نصاب پکار دی لکه جامع اسلامیه مدینه منوره نصاب دی یا د دغه قبیل چې کوم نصابونه دي یا د ازهر چې کوم ډنګر وند دی د هغې نصاب شه د مونږ له دا نصابونه پکار دي دا راولای نو دا راته یو حالات په دنیا کې درپېښ شله ما دا مذاکرې ټولې په دغه بنیاد وکړې اوس موږ بحیثیت د امت اجابت سقوط کړ دی په دنیا کې ان تر دې چې اعاظم شاعر الله چې د عرش باندې کوم انوارات نازلیږي او د عرش نه په بیت معمور نازلیږي چې د ملائکو بیت الله دی او د هغه ځای نه برای راست په دې کره ځمکه کې بیت الله باندې راکوزیږي د هغه بیت الله اهانت وشه بېعزتي وشله او علماء اسلام لای نور ایشوګان ورکړه خطبه لای نور ایشوګان ورکړه وایرس ایشوی والا ورکا پلانی ایشوی والا ورکا پلانی ایشو شمار نه بار دي سره نه د دې قابل نه دي چې په خپل باندې دغه ایشوګان نوم سړی راولي مناظرې ایشوګان دی یو بل غوښه خوراک ایشو هر یو پورته کیږي او را لګي او ساخ الناس خړل دي ته مولای خدای دې تعالی هدایت را کیه کن قسمت کې نه خدای دې تا غرق کی او تباہ کی دې تعالی من خلاص شو ته شر الناس تحت ادیم السما مستق جوړشلې تعالی حیا ناراضي په دنیا کې دنیا نقشه رواني ګلیږي نوې نقشه دنیا جوړای سل کاله مخکې برتانیا تقسیم کړو سل کاله وروسته امریکا تقسیم کړي د دنیا اته لګېدلې په داسې غلو باندې اختر شوی خدای دې تعالی د غلو نه وباسي نو مونږ په داسې یو پروګرام کې اخته کړیو چې مونږ په ځانم نه یو پوه په طالب هم پوه نه کا هیڅ بس ګډ وډ شلو او د خدای طرف نه تکویني عذابونه را روان دي او دې پسې تشریعي عذابونه را روان دي دا آیات د سوره روم ظهر الفساد فی البر والبحر تحت دا تفاسیر بزاوی مزاوی دا ټولو ګوره دې پسې نور پروګرام را روان دي صرف دا نه دا خو یو اشاره ده یا مصنوعي یا غیر مصنوعي یا په کنټرول کې یا د کنټرول نه بهر خو یو پروګرام خو دی که نه خلک یې داسې یعنی ګریډر اسرائیل کې یهودیان علما په دې کامیاب دي چې په دنیا کې دننه هغوی اعلان وغواړي چې وکړي نو کولی شي داسې حالات یې پیدا کړه په ایشوګانو کې دا یې داسې مصروف کړه بچي نه واخله تر بره شیخ الاسلام پورې په دغه ایشو کې مبتلا دی انا لله و انا الیه راجعون او د شاعر الله څه حال دی په هغې اړه د سره خبره نشته دی من به حیثیت امت اجابت سقوط کړ دی د سقوط په وخت کې د قومونو فلسفه متعین کیږي د عروج په وخت کې د قومونو فلسفه نه متعین کیږي موږ علماء دیوبند چې کله موږ سقوط په بلاکوټ کې وکړو بیا په شاملي کې وکړو د هغې نه وروسته علماء دیوبند کې نسله چې بی زموږ د سقوط اسباب څه دي په دې عللو باندې بحث وکړی او نوې صفبندي وکړی نوې مرکز جوړ کړی دا ولې تحریک مرکز هم یا د علم مرکز به هم وي زه اوس یو تشکیلي خبره کوم هغه تشکیلي خبرې ته غوږ کېدی تادي مه کوئ د دې خلافت باطنه ولنه گزارش دا دی چې د سرمایه‌دارانو دا پړي د غاړو نه پرانه ځای دا تبلیغ سرمایه‌دارانو نه دی چلولی دا رایوند چې کله ساده و د دې برکات زیات و ما هغه وخت کې په رایوند کې وخت لګولی چې په کوم وخت کې شیخ عبدالوهاب به بیان کو
دغلته به دا پنجابیانو کټانګې چلولې، دا کوم ځای کې مطبخ دی دغه ځای نه به ټانګه دنې ته ننوته، د اودسونو په ځای به تله، او کله به چې شیخ هلته کې بیان کوه دا ټانګه به تېروته، نو دغه ځای ته به چې دا ټانګې وله راورسېده نو ده به یو اصله یو شمکه راواچوله، یو خړس به یې تر نه ووښکه، او دا اس به پورته شو راولګېده، دا ټوله چې لږ ډېر مجموعه وه د دو به نظر هغې ته شه، مخامخ ناست به و هغه شیخ. هغه وخت کې د دې برکات بولو. نن چې فلک الافلاک د رایوند نه جوړ شو، د دې قصه بله شوې ده، تبدیل شوې ده ډېره. حضرت صاحب سوچ وکړه قصه بدله شوې ده ډېره زیاته، ډېره بدله شوې ده. تبلیغ د سرمایه‌دارانو په لاس نه دی راغلی، سرمایه‌دارانو په لاس تباهي راغله ده. د هر پیغمبر مخالفت ملا کړ دی. ملا دغه ټولې کو کہتے ہیں، ملا د خیټه باز ته وایي، دغه لهیم شهیم ته، دا چې په خپل ډالرو په پیسو باندې مستی ده ته ملا وایي. د هر پیغمبر مخالفت ملا کړ دی. د دې ملاانو دا خیټه بازو د دې لهیم شهیمو د دا پیسو باندې مس خلک چې دی د دو باندې تبلیغ ګاډی نه دی روان شوی، د دو دا پړي دی مرونه پرانه ځای، او په دې نظام الدین اعتماد وکړی، او دغه امیر یو دی دغه خپل امیر وګرځوی، په سکون ژوند به کوی، چې څه هدایت راکړي هغې مطابق کار کوی. دا به مهرباني نور مزید پریشانی مه جوړوئ په جهان کې، خلک مه خرابوئ. او دا خبره به مخکې مونږ پټوله، اوس یې ځکه نه پټوو چې اوس څرګنده شوې ده، هرې غاړې ته څرګنده شوې ده، ټولو دنیا ته پته ده، نو مونږ هم ظاهروو که نه، مونږ هم انسانان یو. مخکې مونږ ډېر وخت دا پټه کړې ده، هغه اول ورځ نه مونږ ته پته وه چې څه چل کېږي لګیا دی، څه قصه روانه ده، خو پټه کړې ما یو عمومي فایده انسانیت ته رسي، نو لذا دې باندې بحث نه دی پکار. اشاراتو کنایاتو کې به چېرته م خبره وکړه، ګڼې داسې صراحتاً هم نه ده کړې. اوس ته صراحتاً ځکه کوم چې په پوره دنیا کې دا خبره بربنډه شوې ده، د دغه خلکو پړي چې ستاسو او د سندرغاړو پړي چې تاسو غاړو ته اچول دي، دا پرانه ځای، دا مفسدین فی الارض دي. او د دغه مرکز باندې اعتماد وکړئ، دغه یو امیر باندې اعتماد وکړئ. شورا بغیر د امیر نه هېڅ معنی نه لري. خان شیخ سلیم الله خان رحم الله دا وفرمایل چې شورا بغیر د امیر نه هېڅ معنی نه لري، او داسې شورا چې امیر بدلیږي را بدلیږي، دا ډېر غلطه خبره ده. د دې وجود په اسلام کې نشته، نه په کتاب الله کې، نه په احادیث کې، نه په آثار کې، هېڅ ځای کې نشته، خلفای اربعو په دور کې نشته. شورا چې جوړه شوه هغو 3 ورځو کې فیصله کړې وه. شیخ سعید احمد خان صاحب رحم الله او مفتی د فیصل آباد مفتی صاحب چې زین العابدین صاحب دواړو به اخره پورې وي چې موږ ته د دې خبرې ډېر لوی افسوس دی چې موږ تر اوسه پورې خپل امیر تعین ونه کړ، د دریم حضرت امیر صاحب چې وفات شه. نو دغه امیر دی امارت قایم شوی دی، په هرې لارې قایم شوی دی، دا خلفای اربعو په 4 مناهجو قایم شوی دی. ښه دی که بد دی جدا دی، خو امیر دی. دا امارت ومنئ، زیاتې غویمې مه کوئ، دا خو دا کار واخلئ، دا خو ختمه خبره ده. انشاءالله الله پاک امداد به وي، ستاسو په وجه ډېر غټ خیر دی، موږ له دې خدای توفیق راکړي چې تاسو دا غویمه ختمه کړئ. موږ به هم څه روزې مورزې څه لږ وخت به ولګوو په دغې سره. اوس خو راته هر یو په شک نظر سره بد نظر سره ګوري. یوه دا خبره شوه. بله دا خبره ده چې بله خبره عمومي به وکړمه چې په جزیرة العرب کې موږ صرف د جزیرة العرب مقام ښودی شو، حکم یې ښودی شو، دا دې باندې بیانات کولی شو چې هره جمعه د بیت الله په مقام باندې، د حرم په مقام باندې، د میقات په مقام باندې، د جزیرة العرب په مقام باندې دا دعوت کار د جزیرة العرب د مرکز په باره کې کولی شو. خو هلته څه بل څه نشو کولی، لا فی الحال حالات داسې دي. او دا مورچه ده، دا مورچه چې کوم ده دا مضبوطول پکار دي. او په دې مورچه کې چې یو حربي کافر کم ځای ته راغل دی، د هر ځای نه چې راغل دی، د پسې چور پکار دی، او د پسې لښکرې پکار دي، او د پسې غونډه پکار ده، او دې دغلته ډبول پکار دي. دا خاوره د سلطان محمود خاوره ده، دا خاوره د احمدشاه بابا خاوره ده، دا خاوره د شیرشاه سوري خاوره ده،
دا خاوره د غزنویانو او د ابدالیانو خاوره ده. دا خاوره د فقیر دین محمد خاوره ده. دا خاوره د فقیر ایپی خاوره ده. دا خاوره د خان عبدالغفار خان خاوره ده. دا خاوره د حاجی تونګزی خاوره ده. دا خاوره د اخون عبدالغفور چې کوم د جمال الدین شیخ الجبال لقب ورکړ دی، دا د شیخ الجبال خاوره ده. دا د اسحاق هزاروي خاوره ده. دا د حماسو خاوره ده. او دلته کې چې په کوم ځای کې دا حربي راغل دی د پسې یو کېدل پکار دي. دا آخري تشکیل دی، بلې لار نشته دی، دا یوه لارې ده. ته اوس د منافقت نه کار مه اخله، ډبلینګ مه ګرځه، ډبلینګ خبرې مه کوه، شکمندې خبرې مه کوه، خلک په شک کې مه اچوه. صحیح خبره وکړه، مرګ دی او مرګ نه وروسته حالات مشکل دي، او ټول ورپسې غونډه وکړئ او دغلته د حربي کافر وډبوئ. په سوره توبه کې الله پاک وایي چې کافر په دې قسمه درې قسمه دی: یو کافر مستامن، یو کافر معاهد، یو کافر حربي. نو سوره توبه کې ویل دي چې دغه حربي به نه پرېږدي. سوره ممتحنه کې ویل دي چې یو حربي دی یو غیر حربي دی، غیر حربي سره به ښه تعلق ساتي، لکه دا چین شو نور، او دا کوم حربي چې دی به نه پرېږدي. دا حربي خو اوس په مرکز کې هم راغلی او په دې مورچه کې هم راغلی. مخکې هغه شیخ چې دلته کې راغلی و د هغه دقه یو فکر و چې زه دلته کې ملګري تیار کړم، دا جزیرة العرب کې دا خنزیران را روان دي، د دوی لاره بنده کړمه. دا اخوانان ورپسې دو راولېږله، هغه ورسره داسې په ترخ کې کېناستله، او دا سلفیان یې ورپسې راولېږله، علي سعود هغه یې په ترخ کې کېنولو، هغه شیخ یې ګډوډ کړه. ډېر مخلص و رحمت الله علیه. خدای پاک دې په برزخ کې د هغه درجات بلند کی، امام المجاهدینو د دې زمانه. نو په دې خاوره کې چې کم حربي کافر راغل دی د پسې چور پکار دی، غونډه ورپسې پکار ده، لښکرې ورپسې پکار دي، او په دې خاوره کې د برابرول پکار دي چې په دا مورچه صفا شي، او بیا د مورچې نه داسې کسان تیارول پکار دي چې د مرکز څخه غم پکار دی، د دې اقصا غم پکار دی. محض روایتی دا موجوده روایتی سیاست چې کوم دی د شریعت سره هیڅ تعلق نشته دی. سیاست هغه سیاست په شریعت کې دی چې هغه سیاست شرعیه، دا موجوده سیاست سیاست شرعیه نه دی، دا سیاست شیطانیه دی. سیاست شرعیه منصب امامت وګوره د شاه اسماعیل شهید، سیاست شرعیه حیات الصحابه وګوره، سیاست شرعیه ازالت الخفا وګوره، سیاست شرعیه دغه صحه سته وګوره، سیاست شرعیه د قرآن وګوره. دا سیاست شیطانیه دی، هیڅ چانس نشته. علماء اسلام چې دی د جمهوریت نه هم لاس وینځه، دوباره کېدی شي څه مقرر نشي، دا چانسونه اوس نشته دی نور، او د انقلاب نه هم لاس وینځه، د دواړو نه فارغ شله. نو اوس دغه لار ده چې کوم ښیو دغلته غونډه پکار ده. دا د شیخ الهند دشمنان دغلته راغلي دي، د قاسم نانوتوي دشمنان دغلته راغلي دي، د مدني دشمنان دغلته راغلي دي. دا زمونږ په دې اسنادو کې چې زمونږ څومره استادان دي په بره د دا دشمنان دغلته راغلي دي، او ډېر نږدې راغلي دي، او په سم په برابر راغلي دي. او دغه موقع ده، په دې کې شک مه پیدا کوئ. دا مه وایئ چې دا بدعتیان دي، یا دا مه وایئ چې دو په خبره نه پوهېږي، یا دا مه وایئ چې دا دي یا هغه دي. او ډېره وینه توی شله. اوس دومره وینه چې توی شله، نو دا امارت اسلامیه اوس بدلول په جمهوریت سره، دا دغه وینې سره خیانت دی. او دا امارت اسلامیه بدلول په بادشاهتونو سره او صدارتونو سره، دا دغه وینې سره خیانت دی. او دا په یو بلې خبرې سره بدلول دا خیانت دی دغه وینې سره. نو دغه وینې سره به خیانت هم نه کوو. دا وینه یوازې دی دغه خاورې خلکو نه ده ورکړې،
په دې کې ډېر خلک د ډېرو خاورو نه شریک پاتې شوي دي، اوس هم پکې شته. دا ډېره وینه دغلته پرته ده او ډېرو خلکو پرته ده او غرونه پې سره پراته دي. دغه وینې سره به خیانت نه کوو او دغلته به دې راټینګ کړو چې دا خاوره صفا شي د مورچې. بیا یو داسې نظریه خو به مخکې نه دی دعوت ورکړي، بیا جو میدان د جزیرة العرب دی او هغه زمونږ د ملت ابراهیم مرکز دی، ارض انبیا دی، ارض مقدسه دی، ارض قرآن دی. هغه د ډاکوانو ملکیت نه دی، د رهزنانو او د فرنګیانو د غلامانو د مهرګانو او د شهوت بازانو مرکز نه دی. هغه مرکز دی د ملت ابراهیم او منګ زیات حقدار یو د بابا ابراهیم علیه السلام. یهودیان چې سینه ډوي چې موږ ابراهیمیان و، هغه د دې خبرې حقدار نه دي. هغه په تورات کې تحریف کړ دی، موسی سره خیانت کړ دی او نصارا او انجیل کې خیانت کړ دی او حضرت عیسی علیه السلام سره خیانت کړ دی. د بابا ابراهیم حقدار هغه دی چې خیانت یې نه کړی. نو کتاب الله سره به خیانت نه کوو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به خیانت نه کوو. او آخری وصیت د حضرت اخرج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. دا آخری وصیت دی. او په دې آخری وصیت خو په صحیحینو کې راځي. دا نن چې د فروات او مناظرې کوي، د راجح او د مرجوح او د اولا او د غیر اولا مناظرې کوي، د حیا نه راځي. دا خو یو چورلټ حدیث دی، اولا غیر اولا نه لري. یو محکم حکم د عبارت النص کې. نو دی و دې ته به توجه کو، زیات بزان نه تقسیمو. او د بدر میدان اقا دی چې کوم ځای کې حربي راغل دی، هر ځای کې به میدان نه جوړو. دا ښه واورئ، هر ځای کې به غویمه نه جوړو. د بدر میدان ته به ځو، صرف د بدر میدان دی چې کوم ځای کې حربي راغل دی، هر ځای کې به جنگ نه جوړو، هر ځای کې به غویمه نه جوړو. د بدر میدان به خراب کو. دا هم ذهن کې کېده، دا هم د اصول جهاد نه ده. دا د اصول جهاد نه خلاف ته چې ته هر ځای کې خلک مصروف کې، بې ځایه خلک کوز کې، بې ځایه آیتونه کوز کې، د قرآن د آیتونو غلط تعبیر او تشریح کې. دا مه کوه. سیر کبیر وګوره، سیر صغیر وګوره. امام محمد د ظاهر روي کتاب دی صرف په جهاد باندې. ما په دې قبایلو کې عربو نه تاسو کوم تاسو مذاهب نه منئ، کم کتابونه مطالعه کوي په دې جهاد باندې؟ موږ خدا سیر صغیر او کبیر ګورو. نو ما دا خو احناف لیکلي، نو دا بل چا نه دي لیکلي. موږ مجبور وو چې په دغه مسله کې دا مطالعه کړو. نو ته سیر صغیر او کبیر وګوره. مجاهدینو صفات څه دي، د جهاد اصول څه دي، د جهاد حکمت او فلسفه څه ده، د جهاد مقصد څه دی. او ان شاء الله د مدني سورتونو کې چې موږ راشو، بقره، ال عمران، نساء، مائده کې او بیرته د انفال او توبه د هغه تر احزاب او ورته تر عادیات او د سوره حدید نه بیرته دي کې موږ به دا ټول څرګندو چې د جهاد مجاهدینو صفات څه دي، د جهاد اصول څه دي، جهاد حکمت او فلسفه دي، جهاد مقصد څه دی. باقي مدرسینو حضراتو نه دا گزارش دی چې دا نرسري تاسو سره ده. نو تاسو په یو مدرسه کې لس نظریات د فروعات مو ورکوئ. طالب ذهن دغه خبرې ته راغونډ کړي چې د بدر نظام میدان ګرم دی او چې څوک څوم ته په دې کې عیسی چولی شي خپله عیسی دی واچوي. انشاءالله الله پاک به ترې راضي شي او رسول الله به شفاعت کوي او حوض کوثر نه به له اوبه ورکوي. دا آخري تشکیل دی چې ما د 10 دروسو نه وروسته په 11 درس کې دا ما یو تشکیلاتي خبره وکړه. او دغه نصاب درس نظامی شیخ جمشید وی چې دا الهامي نصاب دی. دې نصاب سره به مو خیانت نه کوو. کوم خلکو چې دغه درس نظامی نصاب سره خیانت وکړه، چې دا نصاب د نظام الدین هم دی او د دیوبند هم دی او د سهارنپور هم دی، دا د دې مراکزو خیانتکار خلک دی. او کوم خلکو چې د شیخ الهند هغه جماعت شیخ الهند هغه شپږو اهدافو نه خیانت وکړو، دا خیانتکار خلک دی. دو اس بي صدغه خلکو ته ځان منسوب کوي، صرف خپل د
جاه طلبۍ او د مال طلبۍ جذباتو پوره کول لپاره دا ناروا ده، مرګ را روان دی. د شپېتو کال نه وروسته مرګ را روان دی. تاسو پې سوچ وکړئ که نه، لږ باندې داسې سړی سترګې پټول پکار دي، مراقبه پکول پکار دي چې مرګ را روان دی. زیبا دا خلک ما په کوم ځای کې مصروف کړه، دا خلک مونږ په څه کې مصروف کړه؟ دا غلطې نظریې په مدرسو کې زه ولې ورکوم؟ سمه نظریه ورکول پکار دي. نو ګډ وډ تشریحات مه کوئ. جمعه چې شیخ الهند برای راست ګورئ، په بره دا شیخ الهند ګورئ او د دا تحریک ګورئ او کابر سپکه مه وایئ. ښه په دې خاوره کې دا ښه خلکو تېروتې او کار یې کړ دی، داسې به مونږه دې باندې عمل کوو. سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک.